आवाज سره وایي او आवाज په اوچت ساتي بل د بلیک بورډ چې کوم دی یو څو فائدې دي دې ته بلیک بورډ ویل کېږي یو فائدہ دا ده چې د دې په ذریعہ باندې جماعت جوړیږي یعنی تاسو راوټول شوي د دې بلیک بورډ په ذریعہ باندې دویم فائدہ دا ده چې په لږ وخت کې ډېر ماشومان ته سبق ویل شي مثلا زما سره کلاس ته باغ کې لس ماشومان دي زه هر ماشوم ته سبق نه خیم نو کم از کم لس منټه بلګي نو دا لس منټه چې په لس باندې تقسیم کړي دا غي نه ډېر وخت جوړيږي دا غي نه ور دادا چې منګه په بلیک بورډ باندې د لس منټو په ځای باندې پاو ساعت یا شل منټه ولګو نو فائدہ به سیوای درېمه فائدہ دادا چې کم یو ماشوم ته سبق نه دی او دا نور ماشومان په زور سره سبق وای نو هغه ته په هغه وخت باندې سبق یادي ها نو تاسو به आवाज یو خو به یو ساتي د یو ساتلو فائدہ دادا کدل د تاسو خپل आवाज یو نه کوي نو بیا بس تاسو په کلاسونو کې आवाज مختلف وي او کله چې د ماشومانو आवाज یو وي کم ماشوم چې غلط وي تاسو ته پته لګي چې دا ماشوم غلط وي بل خبره بداوي چې تاسو بدل د کوم په زور باندې وای ځکه کدل د تاسو په زور نه وای نو بیا به الته کې تاسو ماشومان په زور نه وای د دې وجه د دې سو خبرو احتیاط ها دا ضروري دی اول به موږ اعوذ بالله وای اعوذ په یو اواز سره پچا اعوذ یا اعوذ بالله زما خلی ته ګوره ښا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم او کدا سي ماشومان وی چې هغه په دې درې سال سره هم نشي ویلې نو بیا موږ هغه ته حکم مثلا وایها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بیا موږ ماشومان ته د قران پاک صفازیل بیانو چې ماشومان ته د قران پاک شوق پیدا شي دا غینه مخکې موږ ماشومان ته داو په جبه کې موږ به دا کوم خبرې چې ما تاسو ته مخکې وکړې دا د ماشومان خبرې نه دي بلکې داو په جبه کې اسانه او وړه خبره منګو ماشومان ته پوښتنه کوو مثلا چې تاسو دلته کې په کوم طرف باندې راغلي ماشومان وایي چې موږ په دروازه باندې راغلي اوس که دروازه بند وي تاسو دلته کې راتلئ شئ ماشومان وایي چې موږ نشو راتلئ نو دغه شرط دلته په تاسو د قران پاک د زده کړې لپاره راغلي مګر د لپاره دروازه ضروری ده دارنګي د قران پاک د داخليدو د لپاره هم دروازه ضروری ده هغه دروازه د قاعده سره قاعده لکه څنګه چې کمرې ته بغیر د دروازې نه داخليدل ګران وي
دارنګي قرآن پاک ته یا قرآن پاک لستل بغیر د قیدین د ګران بل مثال موږ خو مثلا آبادی کیږي داغین مخ کې بنیاد وی کنا تاسو به داسې آبادی دي چې هغه بغیر د بنیاد نوي او کوي هغه بسوي کمزوري وي دومره دغه بنه کوي وفا بنه کوي دغه مثال د دې چې گویا کې دا قاعده د قران پاک بنیاد کې دا تعلق زموږ د ماشومان سره ده من با اکثر مثالونه هم د ماشومان پیش کوم مثلا حروف چې کوم ده دا د خلین راوځي خلا یو ده او دا حروف ډیر دي مثلا ماشومان ډیر وي او داغه مور پلان یو قسم نو د هر یو ماشوم شکل د بل نه جدا دي دغه مثال د حروف ده چې د هر یو حرف شکل د بل حرف نه جدا وي نو بیا موږ په بلیک بورډ باندې د حروف او شکلونو ماشومان تخیل په دې وخت کې د مقصد بداوي چې ماشوم د حرف شکل او پیژني او دا شکل کدا په هر ځای کې راشي قرآن پاک کې راشي بل کتاب کې راشي د پیژني مثلا دا کوشش وکړو چې لیکلو په وخت کې خله خو دې طرف ته راځي مګر کم وخت چې استاد ماشومان ته لستل کوي نو هغه وخت کې به داخله مخامخ ماشومان ته نشي مثلا دا یو کرخه ده د دې لختي بشاله دې کرخه ده یا دې حرف ته یا د دې کرخینو د دې حرف نو د ماته ګوره ښه الف سنون ده بچا سنون ده سنون ده دی وخت د ماشومان له شغلتیا نه راځي یو غلطه دا الف دانش الف نشي الف دانش دا غلطیانی د وست مونږه د ماشومانو نوٹ کو او دا غي په قاعده کې مونږه لاندې نخو باشو چې استاد ته هم پته لګي چې دا د غلطی ده ماشوم ته هم پته لګي چې دا د غلطی ده هغه به د صحیح کولو کوشش کوي وای د دې حرف سنوم ده د دې حرف سنوم ده استاد به بیا دا وای چې دا ځکه الف چې تینیغ ولاړ ده چې دا ځکه الف ته چې ها د دې حرف سنوم ده د دې حرف سنوم ده دا اولی الف ته زمونږه طریقه تعلیم بداوي چې موږ به هر یو سبق نه د زور سبق په امداد سره خایو مثلا اغه الف ته مگر دغه الف ها بلاست پروت ده وشو او بل وسره سکا وشو دې طرف ته هم دا اثر دا وشو دې طرف ته هم سر دغه شو دا موږ ماشومان تاسو وایو چې د دې مشابهت په معاشره کې د چا سره ده دلته خو خیر کشته نه وي کوي ها اخور کم کی چې ماشو دا وان واخف دا غي په شان دی کنه دا غي په شان شکل زين ترا لاندې ابتدا یو ټکه چې شه هغه ټکه په کوم ځای کې ده د دې حرف یا شکل نوم ده با ته ګوره سلوم ده سلوم ده دی وخت کې ماشومان یو شو غلطي کوي یو خوې با اخر کې حمزه راوړي یا با بعضی ماشومان هغه په خپل معنی ساخت بام ها کدیو او بعضی ماشومان داسې دي چې هغه خپل نو کولاوي به سو غلطیان شي دا سو غلطیان دا غلطیان موږ غواړو ها بیا بو دې حرف سنون ده سنون ده اصل کې دا با چې کوم ده د دې د ولستلو دوه طریقې دي یو ته داستا شو لپاره خبره ده یو د ممدوده دا په اصل کې با اون ده یو د مقصوره مقصوره دا مقصد بغیر ده دوانه ویل سید الباء یا با وشو
مگر زمن په روایت کې اوس کفر لا من کفرس ک داسي وي با نو اخوا ما شومان وقف بالسکون چې پالي پالي وشي والضحى الته بیا غلطي کوي د دې وجنه منګه دلته کې دا طریقه غوړه کړ چې موږ ما شومان ته مخصوص وایو بل خبره چې دا با دا الف د یا نه بدل لاغله دا الف د چاره بدل لاغله د دې وجنه په دې کې اماله کول دا جایز دی مخاب منګه قاعده بودا دی وی به ته دا بالکل جایز دی صحیح دی مگر زمن پر روایت کې چونکه د عاصم قرات او د حفص روایت دا غدا پرشي په یو ځکه اماله ده لہذا موږ په دې کې اماله نه کوو به موږ نه وایو بلکې باب وایو سو خبر زين تراله ها نو وخت خو موږ دا وی چې دا به ویل دا ناجایز دي دا هم جایز دي چونکه قاعده بغدادي انت کې بغداد کې لیکل شوی دا او کوفیین چې کم قاریان دي ها پاره کې زیات بغیر زمون د امام یا راوی نه علاوه نور ټول امالی کوي نو الته کې امالی کوي به ته سه مگر منګه دلته کې اماله شروع کړه نو دا ما شومان دي دیو بیا وقت بالسکون یا مدی اصلي کم چې پالک مانی وي هغه کې بیا اماله کوي بیا چې غلطي راځي د دې وجنه منګه پدې کې نه اماله کوم او نو دا منګه ممدوده وایو بلکې مخصوره وایو نو د دې حرف سره ده با با ډیر ځاپین نه راکاږي با ډیر وګړه دا غي اصل وجه دا چې بیا مرستو ماشومان چې وضحا باندې وقف کوي او وضحا یا لحن جديد زين ترى بیا استاد دا زکه بعد چې لاندې یو ټکي دا ولي بعد د دې حرف سره ده الف سره ده یو اواز سره ده سره ده دې حرف سره ده سره ده ولي بعد وشو ما تاسو ته خبره کړو چې هر یو حرف چې کم منګه نه وایو هغه منګه د زور حرف په امداد سره ځکه زور حرف خو هغه پیژندل دي ها د دې حرف سره ده دا ولي بعد ټکي ده ټکي اوس په کوم ده کې لا پاسه وشو وسوشو چې دغه شان شکل د لاندې ځای په لا پاسه د ټکي د هغه حرف نو یا شکل نو ده زما د خوري ته ګوري ها تا سلام ده دي کومه شاغلتیا نه راځي تا نشي تا نشي تام نشي ته نشي چونکه د دې الف هم د یاره بدل لاغله نو دې کوم اماله کول جایز دي ها مگر موږ اماله نه کوو زمپا روایت کې مالی نشته دی بغیر دی ودره د دې حرف سلام ده تا سلام ده زکتا د چې د پاسه په دوټه کې دي دا زکتا د چې د دې حرف سلام ده دا ولي تعالی وسوت کې شو درې چې دغه شانتي د تا په شان شکل وي لپاسه د دوه ټکو په ځمانه درې ټکی وي د هغه حرف نوم یا شکل نوم ده استاد به وایي چې زما د خپل ته ګوري زما د خپل ته ګوري ثا سلام ده ثا کومه شاغل جاني راځي ثا 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 ثام نشي ته اماله به مونږ نکو ممدوده به مونږ نو بلکې مخصوره به وایو ها ثا سلام ده دا د کثارت کې دا تفاصیل دې ټکی دي د دې مقصد دا چې د دې په مقابله کې ټکی دي چونکه رست حروف روان دي دا غي شکل بجوده باغی معلوم ټکی روان دي
خو چون کې مخکې دا حرف تیر شوی دی تا د هغې په مقابله کې دغه دي. اوس په بیا موږ ماشومان نه دغه کوو. ماشومان ته موږ د هغې د استعداد مطابق 2 حروف یا 3 حروف چې څنګه ویلی شي، چون کې دلته کې زموږ سره دومره ټایم نشته، موږ په مخه باندې روان یو. د دې حرف څه نوم دی؟ په یو اواز سره په چغه د دې حرف څه نوم دی؟ د دې حرف دا ولې با ده؟ د دې حرف څه نوم دی؟ دا ولې تا ده؟ د دې حرف څه نوم دی؟ دا ولې تا ده؟ که تاسو سوچ کړی وي دا یو شکل دی، خو صرف د ټکو په ذریعه باندې فرق راغلی دی. لاندې ټکی با شوه، لپاسه 2 لپاسه 3 فرق په دې باندې راغی. مخکې حرف ته ګورئ. ها بله خبره یاد ساتئ، زمونږ په کلاس کې دا بعضې ماشومان داسې وي چې هغه په یادو باندې دا یادوي. زمونږ مقصد دلته کې دا دی چې ماشوم د حرف شکل وپېژني. ها مثلا موږ د یو ماشوم نه تپوس وکړو چې د دې حرف څه نوم دی، دله په یادو دله نه ورځي، دی به دا داسې کار کوي، د دې نه به شروع کوي، نو الو چې دې ته ورسو نو الو به وایي. زمونږ به دا مقصد دی د حرف شکل وپېژني او دا رد د دې د ذهن نه دغه شي، بلکې دا شکل د دې په ذهن کې کېږي. ها بیا موږ دې طرف نه شروع کوو. د دې حرف څه نوم دی؟ د دې څه نوم دی؟ د دې څه نوم دی؟ د دې څه نوم دی؟ مخکې وایي. دا خپل ذهن کې کېده وي د چا په شان دی معاشره کې. تاسو به خیال کړئ دا توتی وي یا داسې دغه یې داسې یا چرګه ناسته وي، په منځ کې دا یو ټکی دی، دغه شان شکل وي. قرآن پاک کې راشي هر ځای کې. د دې حرف نوم دی جیم. ټول کې اواز نشي ښه جیم نشي، بلکې جیم. سلم دی سلم دی. د دې موږ بیا وروسته انشاءالله فرق کوو چې کم 2 حرفیز دي کم 3 حرفیز دي. ماشومانو ته هغه فرق پره کوو، صرف استادانو ته به کوو. ماشومانو ته چې څومره اساني موږ راولو هغه موږ راولو. ګرانې خبرې یا تجوید غټ خبرې ماشومانو ته موږ نه یادوو. ها د دې حرف څه نوم دی؟ دا ځکه جیم دی چې په منځ کې پکې یو ټکی دی. یاد شو؟ ها مخکې ګورئ. د دې حرف څه نوم دی؟ دا ولې جیم دی؟ اوس ټکی ورته شته چې دغه شان شکل وي د جیم په مقابله کې ټکی ورته نه وي، د هغې حرف نوم یا شکل نوم دی حا. سلم دی حا. سلم دی. دې کوم هغه شان غلطیانې را نه شي. حا حا حام حا. ها چونکې دا ممدود هم ویلی شي، مقصوره هم ویلی شي. موږ به مقصوره وایو، په دې کې اماله کول هم جایز دی، مګر زموږ په روایت کې شته نه، لهذا موږ به نه کوو. وایو حا دا ځکه حا ده چې ټکی ورته نشته. د دې حرف څه نوم دی؟ دا ولې حا ده؟ اوس ټکی ورته شته کم ځای کې دی؟ د هغې په مقابله کې. اوس د دې حرف نوم شو یا شکل نوم شو. ما ته ګورئ خا ګول شي خا خا خا. سنون دی دا ځکه خا ده چې د پاسه کې یو ټکی دی، خا نشي. وروستو انشاءالله بیا غټ حروف نري حروفو کې د دې تفصیل راشي. دا خې ویل هم جایز دی، مقصوره ویل هم جایز دی او ممدوده ویل هم جایز دی، مګر موږ به مقصوره وایو. اماله کول پکې هم جایز دی، مګر اماله به موږ نه کوو. هم دغه یو شکل دی، منځ کې یو ټکی جیم شو، ټکی ورته نشته حا شو، ټکی ورته شته مګر له پاسه خا شو. ذهن ته راغی. بیا موږ ماشومان په دې طرف شروع کړو. د دې حرف څه نوم دی؟ د دې حرف څه نوم دی؟ دا ولې حا ده؟ د دې حرف څه نوم دی؟ 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 دا یو شکل دی، خپل ذهن کې کېده وایي. د دې مثال داسې دی، سړی په قاعده باندې ناست دی، اثر یې لږ ټیټ وکړي، دغه شان شکل دی. ها د دې حرف نوم یا شکل نوم دی. ما ته ګورئ دال
سنونده بار بار شما ها سنونده سنونده تدي حرف سنونده